دې کل نعمتونو کې الله چې انسان ته عظیم نعمت ورکړی دی هغه ایمان دی. خو نن افسوس خبر دا دی چې مونږ ته هر یو شیز په مفته کې میلاو شوی دی له جهته مونږ سره قدر نه وي. هسې هوښیارتیا دپاره او زده کړې دپاره یو حکایت ته ذکر کوم چې یو سړي بل سړي سره ملګري وه، نو پخوا بچا چې بل چاته شمله ورکړله، پګړۍ بیا ورکړله، نو دا به ډېره کلکه ملګري سمجاو کېده. نو یو ملګري بل ملګري ته په ملګرتیا کې په یارانه دوستانه کې ښکلې ښایسته شمله ورکړه قیمتي. ورځې شپې تېرېدې، یو ورځ هغه صاحب ناست دی، څه ګوري چې خپل پیزار کمې کیړۍ چې د پخپو دي هغه په هغه شملې باندې صفا کوي. یو کس پې باندې تېرېدو، ورته ودرېدو، عجیبه سړی، دومره قیمتي پګړۍ شمله دی دا، او ته پیزار په صفا کې، خپلې څپلۍ پې صفا کې. وی خبر داسې ده چې ما دا کیړۍ چې دی دا پیزار دا مې په خپلو پیسو اخیستی دی، او دا شمله چې دی دا ما ته چا په تحفه کې راکړې ده. نو خبر دې دپاره کم یو شیز چې په مفته کې انسان ته میلاو شي، نو بیا هغه شیز انسان سره قدر و قیمت او منزلت نه وي. نو ما عزتمندو محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما طرف توجه وکړئ چې الله مخلوق پیدا کړی دی او دې بیا څلور قسمونه ګرځولي دي. څلور قسمونه. کم قسمونه دي؟ واورئ توجه وکړئ. فرمای یو انسان الله پیدا کی په مسلمان کور کې، مسلمان پیدا کی او مسلمان دی مړ شي. یو. فرمای یو الله پیدا کی کافر په کور کې، کافر لوی شي او کافر مړ شي. یو الله پیدا کی د کافر په کور کې، کافر لوی شي خو په آخر کې ایمان دولت ورته نصیب شي.